خو زما خپل اصول دادي چې زما کور والا ما ته خبره کوي زه ته پوره وګدم څه خبره کوي بالکل وګدم ارڅ چې ټیک به سمجھاو کوم زه تاسو ته خدای گواه کوم ذاتی زما 10 کالو د پاسه واده وشو زما په کور کې جګړه نه راغلی ولی ما اصول ځانته یې هغه کس ته مې ووي چې ستا کور والا ستا د مور متعلق ستا د خور متعلق ستا د پلار متعلق رور متعلق خبره کوي وګو ته کېدا او چې څه خبره کوي او هو دا خو ډېر زیاته کوي او هو دا خو بد وکړو دا خو بالکل نه ده پکار دا خو ظلم انتها ده مور متعلق وایي خزي خور متعلق دا ډېر زیاته وو دا خو ظلم وکړو تاسو لري دا زیاته وکړو پر دې من منه خزه ټولې خبرې وته وکي بیا مې هغه دوست وی چې خپل خزه ته به وای کوستا خو خوي سار وزه ان غریب غاړه باندې مور ته وامه زما دي خزه وروړي زیاته کوي خدا دې نه خوخه خپل خويندې وراولما خويندې په مخ کې به خپل مور ته وام چې دا تا څه وای زماغه دوست ماته وی چې کله ماته دې خبرې وکړي ما چې زه خو ډېر ستړی شوم تم ډېر ستړی شوې دا خو ظلم دی زمونږ د ژوند ګرانتي دی ښځې کوستا خوښوي نو سبا باندې غریب په غاړه باندې د دې ټولو خلکو په مخ کې زه دې مور ته ووایم د ما دې ښځې سره زیاتې ولیکئ مړه ماته وي تاسو ته څو خبره کوي دا اوس د خبره کولو وخت دی وی ما ورته وی چې بیا به مې مور ته ځان له ووایم تا ته دې څو خبره وکړي وی ما وی چې خویندې به راولم نو ته اوس خویندو ته ما شرمایي زه پوه شوم چې سید اخري ځای باندې دی وی ما ورته وی ښځې یو خبره ته کوم ان غریب په غاړه دا خبره نشم کولی ته په حق یې خو نه شم کولی ته خفه کېږي مور ته ځان نشم کولی ته خفه کېږي د خویندو په مخ کې دا خبره نشم کولی ته خفه کېږي نو یو خبره درته کوم ستا مور او پلار هلته پاتې دي زما دې مور ته د خپلې مور په نظر وګوره زما دې پلار ته د خپل پلار په نظر وګوره کو زیاتې د سره کوي زما د وجې په قبولي کا او بله درته وایم کو ته په حق یې زما مور په ناحقه ده او ما مور ته څه خبرې وکړي ټول خلک به تا ته هم بد وایي ما ته به هم وایي چې ښځه یې واغسته مور یې پرېښوده زه په چا پسې دا کتاب رالم چې زما مور پړه ده او که زما مور وړی او ته پړی بیا به ته پړی ما ته دا خبره خو ټیک ده 13 کاله وشو زما ښځې ما ته دا شکایت نه دی کړی بیا شته په تاسو کې څوک چې د خپلې ښځې خبرې واوري سړی سینې سره یې واوره څه وایي دته ګزاره ورسره وکړه ځکه دا د چپې پختۍ نه پیدا ده که ته یې یکدم نیغی نه ماتېږي که ته یې دقسې پرېږدې نو دا کږېږي کږه پاتې کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعلیم ورته ورکوه سمجھداوه یې د سزا طریقه یې درته وښوه زمونږ د پاکستان یو عالم دی وی زه برطانیې ته لاړم هلته مې تقریر کوو په حقوقو باندې دا غټ سیمینار و وی ما ته یو انګریز فاسد چې قرآن شریعت اسلام د ښځې سره زیاتې کړی دی وی ما چې څه زیاتې کړی دی وی شریعت دا ویلي د اسلام چې ښځه د دې نه کټ جدا کا مخ دې واړوه بیا تې کټ جدا کا بیا نه نو په کمره کې دننه ووخه دا ظلم نه دی وی ما ورته وی چې وروي تا خو یوه خبره اورېدله اسلام څه ویلي دي یوه ښځه ده ناشزه ده ستا نافرمانه ده په خپله کمره کې دننه سمجداره که نصیحت ورته وکړه خپل حق ورته وښیه د خاوند حق ورته وښیه د پلار او د ورونو حق ورته وښیه که په دې پوه نه شوه بیا تې په کټ کې مخ واړوه که په دې پوه نه شوه چې زما خاوند ولې زما نه خفه دی بیا تې کټ جدا که که په دې پوه نه شوه نو بیا د ادب ډنډه په خپله کمره کې ساته خو دا ډنډه ګورې داسې پټک دی هسې نه چې ښځې په لاس وراله چېرته په ځای د دې چې ته به یې پې ووایي تا به پې ووایي یو سړي واده کړی و د قد نه چیتو
خزه ته چې گزار ورکو چې خزه ور منډي کړي دي داسې چې اغسته دې په توړې کې نه ولې زته زمانه وسره ګوش په طرف وته زمانه را ګوش ده ما باندې بهونه کوي نو اسه د وجود نه چانچو پانچو نه چرته د بهونه ډیر مکوا اسه نه چې دا چې د سره جوړونه کی ما وراشه د بل طرف واورا خزه دې سوې دي خاوند سره ظلم کوي کمره کې دن ورته وایا زه خو تا ته ناشته ما ته ونی ما سره زیاتې کوي خدا سي نه کیږي بیا ته نه تلک خپشا کو پدیم په ونه شو خاوندې بیا ته خپل کټ جدا کا کو پدیم په ونه شو نو بیا خپل د پلار ته وایا کو پدیم په ونه شو نو بیا خپل پلار ته وایا اوی به دواړه کینی او یو صلح لار به جوړ کی کو پدې مسله و نشو نو خزي عدالت ته د خپل خاوند خلاف لاړ شه خاوند د اختیار نشته چې د خپل خزي خلاف عدالت ته لاړ شي بیا انګريز ماته چې دا خو ډېر انصاف دی دا هم د چانه دی ویلي ما چې دا د اسلام قصور دی کو دا ستاسو قصور دی راځي رونو د خپل زنانو په سر لاس کې دا مونږ ته ناستې دي گزاره وسره وکړو ځکه یو بزرګ له سړی راغی زما ښځې دا ورانې وکړو دا ورانې وکړو هغه ته تپوس وکړو جامې دې له څوک کینځي ځای څوک جارو کوي سالن څوک پخوي بچو له پی څوک ورکوي جامې څوک استري کوي دا ډېر څیزونه یې ورسره شمار کړل هغه وایي دا مې ښځه کوي ونیږه وخته دایي دې ښځه ده دوبي دې ښځه ده خاکروب دې ښځه ده جامې استري کولو والا دې ښځه ده دا دومره کارونه تاسو له خلک کوي ته د خپلې ښځې یو غلطي نشي معاف کولی